بسم الله الرحمن الرحیم. تختی نمبر سوم یا تختی نمبر دریمه، حروف مقطعات. حروف مقطعات د قرآن پاک د سورتونو مخکې لیکلی شوي غټ غټ چې کوم حروفونه دي هغې ته حروف مقطعات وایي. دا حروف مقطعات دې باندې مدونه شوي دي. دا مدونه چې کوم دی دا به د 4 الفه مقدار راښکلی کېږي. د 4 الفه مقدار دا چې کوم دی علماء کرام د دې مثال داسې ورکوي چې 4 الفه طریقه به داسې وي چې دا خپل لاس ګوتې چې کوم دی په قلاره قلاره یوه بندې او بیا دغه بندول چې کوم دی لاول یوه بنده کې بیا بله ګوته بنده کې بیا بله ګوته بنده کې بیا بله، نو دا 4 ګوتې چې ته په قلاره بندې کې یا 4 واړه ګوتې په قلاره قلاره کولاو کې، دا د دې یو مد چې کوم دی هغه مقدار دی. نو که دا یو مد به مونږه دونه ساعت چې کوم دی هغه راکاږو، لکه په هغې کې چې مونږ خپلې 4 ګوتې بندې کړو او یا 4 ګوتې خپلې کولاو کړو، دا د دې مد چې کوم دی نو هغه مقدار شو. او بیا تاسو ته ما ویلو چې دا تجویدي قاعده ده. دې تجویدي قاعده کې دا اساني ده چې په دې کې مونږ تاسو ته ویلي چې کم حرف چې کوم دی دا سور راغی سور، نو په دې باندې به مونږ تاسو غنه کوو. او د سور نه علاوه که تاسو په بله قاعده کې دا سبق وایې نو بیا میم چې کوم دی میم شو یا نون شو چې په هغې باندې شد راغلی وي نو په هغې کې به څه کېږي؟ هغې کې به غنه کېږي. نو دا چې کوم دی زموږ ستاسو دا سبق دی. اولنۍ ټکې د دې چې کوم دی الف لام میم. میم ته چې زه راورسېدم مونږه به شونډې بند کړو او دغه چې کوم د شونډو نه شونډې بند شي او بیا هم اواز جاري، نو دقې ته غنه وایي. غنه څه ته وایي؟ چې شونډې بند شي او په پوزه کې دننه او کوم اواز راځي دغې ته غنه وایي. نو الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ها یا عین صاد، طه طاسیم میم. په دې یو ټکي کې به مونږ تاسو احتیاط دا کوو چې دا به طوا سین میم به نه وایو، بلکې دا سین به په میم کې مدغم کوو، یعنې دننه کوو به ورته. نو طاسیم میم، طاسین، یاسین، صاد، حامیم، حمیم، عین سین قاف، قاف نون. دا زموږ چې کوم دی نننی سبق حروف مقطعات. نو الله پاک دې مونږ تاسو ته صحیح زده کړي او په دې باندې مونږ تاسو نور پویه کولو کوشش هم راکړي چې نور خلک پې پویه کړو.